نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام. صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. عزت مندو مسلمانان ورونو د الله رب العالمین د یری او د الله رب العالمین د خوف بارکی موږ څه وضاحت او بیان شروع کړو چې کله انسان ته د الله رب العالمین یره، د الله رب العالمین خوف دا نصیب شي، نو دی انسان ته دنیا کې هم کامیابی میلاویږي او آخرت کې ورته هم کامیابی میلاویږي، او دی انسان زندگی دا خسته تیریږي او په راحت او په آرام باندې. خو چې کله دی انسان کې د الله رب العالمین خوف نه، د الله رب العالمین یره پکې نه، نو د انسان دنیاوی زندگی هم دا بیکاری او د آخرت زندگی د انسان هم بیکاری. دیو جن الله رب العالمین دی کلام کې قرآن عظیم الشان کې مونږ تاسو ته دا حکم کړی دی، خصوصا مؤمنانو ته، مسلمانانو ته: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا، چې ای مؤمنانو، مسلمانانو، خپل ځانونه، خپل اهل و عیال دا د اور نه وساتئ. د کم اور نه وساتئ؟ وقودها الناس والحجاره، چې د هغې خشاک د انسانانو کاڼي دي. یعنی الله رب العالمین دی آیات مبارک کې د دې خبرې ذکر وکړو چې په خپله هم د جهنم د اور نه ځان وساتئ او خپل اهل و عیال هم د دې نه وساتئ. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د جهنم دا اور دومره ګرم اور دی چې دا یو کال بل کړی شو دا سور شو. یعنی جهنم اور دا مسلسل یو کال بل کړی شو دا سور شو، او بیا یو کال دا بل کړی شو دا سپین شو، او بیا دا یو کال بل کړی شو دا تور شو. یعنی یو کال سور، یو کال سپین، او یو کال چې مسلسل دا بل کړی شو دا بیا دا تور شو. اوس د دغه اور دا شغلې دا بندیږي نه، دا کمیږي نه، دا مړی کیږي نه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته یو حبشي ناست و چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تذکیره کوله چې د جهنم اور یو کال بل کړی شو دا سور شو، بیا یو کال بل کړی شو دا سپین شو، بیا چې یو کال بل کړی شو دا سور شو، دا تور شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته یو حبشي ناسو، مسلمانو، صحابیو، ایماندارو، او د زړه کې د الله رب العالمین نه یره وه، د الله رب العالمین خوف و. نو چې کله هغه حبشي او دا خبره واورېده نو هغه چغې کړي او په ژړا شو. نو حضرت جبرائیل علیه السلام فوراً د پیغمبر علیه السلام خوا تشریف راوړو، تپوس یې وکړو ول دا سړی ولې جاړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ویل دا یو حبشي دی. ویل دا سړی څوک دی؟ جبرائیل علیه السلام ویل ولې جاړي؟ ویل دا یو حبشي دی، یو حبشي انسان دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه تعریف وکړو، صفت یې ورته وکړو. نو جبرائیل علیه السلام ویل چې الله رب العالمین وایي چې زما دې په خپل عزت قسمي، په خپل جال او عرش دې زما قسمي، چې کم انسان په سترګه په دنیا کې زما د یېرې نه هغه لمده شوه، نو دې انسان به په جنت ته دی، په خوشحالۍ باندې جنت ته ځي. په ده به څه غم نه وي، څه سوچ به نه وي، څه فکر به نه وي، او په ده باندې چېرته هم تکلیف نه راځي. مقصد د حدیث دا دی چې د دې حبشي جړه چې ده وجړل، نو جبرائیل علیه السلام راغی او پیغمبر علیه السلام نه تپوس وکړو چې د الله پیغمبره دا څوک دی او دا ولې جاړي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دا یو حبشي دی. د هغه تعریف یې وکړو، صفت یې ته وکړو. نو چې کله د جهنم دا خبرې واورېدې چې دومره سخت اور دی
نو هغه حبشي په جړا شو. نو جبرائیل علیه السلام ته ویل چې الله رب العالمین فرمایي، الله رب العالمین په خپل عزت باندې او په خپل جلال او په خپل عرش باندې قسم خوري چې کم انسان او کم سترګه چې په دنیا کې زما د یری نه د هغې نه اوښکه توی شوه، په اوښکو لمده شوه، نو په دې باندې جهنم اور حرام او دی انسان به په خوشحالۍ جنت ته ځي. دی انسان ته څه غم نه راځي، څه رنج او دا خفګان به دی انسان ته نه میلاوي. ګوره د یو حدیث په وجه باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کو، د یو صحابي د عملو هغه الله د دومره محبوب شو، دومره الله ته خوښ شو چې الله رب العالمین د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذریعه باندې جبرائیل علیه السلام په ذریعه باندې او فرمایي. دغه شان عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ یو ورځ د آیات تلاوت کو چې یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره، چې ای ایمان والو ای مسلمانانو خپل ځانونه خپل اهل او عیال له اور نه بچ کړئ، هغه خشاک انسانان او خلق دي. نو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې آیات تلاوت کو، عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت در حدیث چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله دې تلاوت کو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته یو نوجوان نشو بیهوش شو او د بیهوشۍ د وجه نه هغه پریوتو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه بزړه باندې لاس کېښودو، د زړه د سې رپېدو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ای نوجوان، ای انسانا لا اله الا الله وایا، لا اله الا الله وایا. نو هغه دا ویل، یعنی هغه نوجوان دا لا اله الا الله ویل. رسول الله صلی الله علیه وسلم وتر جنت زیره ورکړ. چې صحابه کرام عرض وکړه الله پیغمبره دا خوشحالي دا بشارات دا صرف در لپاره مخصوص ده، در لپاره خاص ده کنه، در هر چا لپاره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث فرمایو او دا ترغیب و ترهیب مرغسته او مستدرک د حاکم کې دا موجود ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، چې دا هغه چا د پاره ده چې هغه یریږي زما د خاطر ودرېدونه او هغه یریږي د میدان حشر نه، د حشر نه او د عذاب نه، دغه یریږي او دا دغه د پاره ده. ګوره د دې یو نوجوان په وجه باندې الله رب العالمین بشمار انسانانو ته دغه د مقام ورکو، د مرتبه ورکو. دغه شان حضرت مطرف رضی الله تعالی عنہ د خپل پلان روایت کوي او فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د امام رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم منځ کو او د هغې د سینې نه داسې اوازونه کېدل لکه څنګه چې په کټوۍ کې دا څه شی پخېږي هغه دا خوټ کېدو هغه اواز کوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دوه قطرې او دوه نشانې الله ته ډېر زیات محبوبې دي. یو هغه قطره او یو هغه اوښکه، د اوښکې هغه قطره چې کله د الله رب العالمین د یرې نه د انسان د سترګې نه وځي، او دویم هغه وینه چې کومه د الله رب العالمین په لار کې توی شي. او دوه نشانونه، په هغه دوه نشانونو کې یو نشان چې د الله رب العالمین په لار کې په جهاد کې، او دویم نشان د منځ وغیره په وجه باندې د انسان په دې بدن کې، د انسان په دې تندي کې چې کوم دی دا راشي. نو دا دوه نشانونه الله ته ډېر محبوب دي او دا دوه قسمه دا اوښکې دا الله رب العالمین ته ډېر زیاتې محبوبې دي چې الله رب العالمین د دې په وجه باندې د انسان بخښنه او مغفرت کوي. نو مسلمانانو ورونو په دې باندې سوچ کول پکار دي، فکر کول پکار دي چې ګوره الله رب العالمین څومره غیرتي بادشاه دی، څومره عظیم ذات دی چې زما او ستا په یو اوښکه باندې الله رب العالمین د جهنم اور نه مړه کوي. نو الله رب العالمین ته یره پکار ده د الله رب العالمین نه، او د الله رب العالمین دربار کې دا سوال کول پکار چې راو موږ له هغه سترګې راکړه، توفیق د هغه سترګو راکړه موږ له چې په کومو سترګو نه ستا د یرې نه اوښکې چې کوم دی راتویږي، او هغه سترګه په اوښکو باندې لمدېږي چې کله ستا یره دې سترګې ته راشي. نو الله رب العالمین دی په داسې انسانانو کې موږ شمار کړي چې د هغه انسانانو سترګې د هغې د الله د یرې نه چې کوم دی د لمدې شي، دا او د الله د یرې نه د هغې نه اوښکې روانې شي. نو انشاءالله دنیا کې به هم کامیابي او آخرت کې به هم کامیابي. انشاءالله دا سلسله به جاري د آخرت او د الله رب العالمین د یرې
دا سيزونه به دا ذکر وکړو چې څنګه انسان د الله رب العالمین هغه سيزونه اختیار کی، هغه کارونه اختیار کی، هغه اسباب اختیار کی، هغه علامات په ځان کې راولي چې انسان د الله رب العالمین نه ویریږي، د الله محبوب جوړ شي، دنیا کې متکامیابی میلاو شي او آخر کې متکامیابی میلاو شي. ان شاء الله روان ویډیو انتظار کوئ. ان شاء الله هغه کې بعد الله رب العالمین د يرنا د يری د سلسله ان شاء الله رواني. واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين. الله رب العالمین مونږ ټول جنت ته بوزي او دنیا کې د الله رب العالمین خپل یې مونږ ته نصیب کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين. السلام علیکم ورحمة